بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحال به زم ډاکټر جاوید اقبال خاکسار د وخت کې موجود یو مونږ په شا کلینیکل نیټورک بنیر برانچ کې کم چې په سواړی بازار کې په مردان روډ باندې د نوې اډې سره خوا کې دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د شا کلینیکل نیټورک خدمات د عرصه دراز نه ستاسو د وړاندې دي. زموږ دغه کوشش وي چې هر قسمه د نوې بیمارو متعلق تاسو ته آگاهي درکو چې د صحت خیال وساتئ او د بیمارو نه ځان بچ کړئ. دې وخت کې چې موجوده کومه بیماري راغلې ده نو هغې ته نیګلیریا وایي. د نیګلیریا باره کې به موږ تاسو ته آگاهي درکو چې نیګلیریا څه ته وایي، د دې علامات څه دي او د دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده. نیګلیریا یو خاموش قاتل وایرس دی. نیګلیریا په اوبو کې د افزایش کولو والا یو جراثیم دی چې د پوزې په ذریعه د مزغو جلۍ متاثره کوي او مزغه خوري چې د هغې سره د انسان د درو نه والا د 4 ورځو پورې مرګ واقع کیږي. د دې علامات عموما د 7 ورځو پورې ظاهر کیدی شي. نیګلیریا د خولې په ذریعه دماغو یعنی مزغو ته نه رسي بلکې د پوزې په ذریعه د مزغو ته داخليږي چې د هغې سره ټول اعصابي نظام خراب کی. د دې وجې نه دې ته د مزغو یعنی د دماغو خوړلو والا امیبا هم ویلی شي. د دې بیمارۍ خورولو والا جراثیم ته نیګلیریا فاولري ویلی شي. د نیګلیریا څه علامات دي؟ د نیګلیریا په علاماتو کې شدید سردرد، تبه، بیهوشي او په شروع کې د زړه خرابېدل، الټه راتلل او د بویولو حس متاثره کېدل شامل دي. مختصرا د دې علامات د گردنتوړ بخار یعنی تبې په شانته کې وي. د نیګلیریا نه د بچاو څه طریقه ده؟ د نیګلیریا نه د بچاو طریقه دا ده چې په اوبو کې د کلورینو 50% استعمال کول پکار دي. د دې نه علاوه په کور کې د اوبو ټینکۍ د صفایي خیال ساتل پکار دي او بله طریقه د اوبو ګرمول یعنی یشول او د 100 ډیګري سنټیګریډ پورې د هغې خوټ کول دي. خپل صحت خیال ساتئ. جاوید اقبال خاکسار په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.